الله الرحمن الرحیم قال ویل وتا بادشاہ ما حتبکن سو حالت ستاسو اذ روتن یوسف عن نفسه چکل تاسو طلب کو د یوسف نه د ځان خپل یعنی د زنا طلب متیو کو قلنا ویل وتا زنانو حاشا لله د الله فنا ما علمنا علیه من سوء مونږ ندی مونته پاغه کې هیڅ قسم ګناه قالت امرأة العزيز ويل خزيد عزيز زليخي الآن حسس الحق ثابت شحق أنا روادته عن نفسه ما طلب کړو د اغنه د زنا وانه لمن الصادقين او اغرشتون دي چې اغزان محفوظ ساتل دي ذلك ليعلم دا خبر واضح شو په دی وجه انی لم اهنه بالغیب چې ما خیانت نه دی کړی په نشوالي د مالک کی وان الله بشک الله لا يهدي لار نه سمای کید الخائنین مگر د مکر جنوتا الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یوسف علیه الصلاۃ والسلام اخر دا چې بی گناهی ثابت شوه او د ثابت والی اصل وجه سوا اصل وجه داوا چې یوسف علیه السلام وی چې کچری ز د جیلخانینا بغیر د حالاتو د صفاینا د الزام د صفاینا لړشم نو چې کما ذمہواری ما د په حواله شي نو خلق به ما باندې اعتماد نه کوي چې دا سړی خو هغه سړی دی چې د خپل مالک سره خیانت کړي او که خیانت نه وکړي خپل صفائی به کړي وي کنه الله پاک وی په دې وجه باندې یوسف علیه السلام دا خبره واضحه کړه چې تاسو ردنه بادشاہ ته وایي چې هغه د غزنانو نه تاسو کې ما بالا نسوت قطعنا ایدیهن چې د هغه زنانو سهالت چې ګوتې کټ کړې دي یعنی چې زما د الزام صفایو شي الله پاک وی قال بادشاہ را وغوښتي بادشاہ ته اندازه ولګېده چې ما په خپل وزیر باندې دومره بې اندازې اعتماد کړی دی او هغه اعتماد د سر ته نه دی رسولی کله ناکله لوی مسلې چې کوم دی نه هغه بنده ته د هغه ماتحت جوړ دي وی سلطان محمود غزنوي رحمه الله یو پیره په خپل دربار کې اعلان وکړو چیرې داسې پتاسو کې څوک کس شته چې هغه ما د حضر علیه السلام سره ملوي ځکه چې دا زمونږ عقیده او ایمان دی چې حضر علیه السلام او الیاس علیه السلام دواړه هغه وفات دي خو هغې الله پاک یو روحاني زندگی ورکړې ده د روح په شکل کې او هغې په دنیا کې ګرځي او د الله پاک د مخلوق په کار راځي حضر علیہ السلام په اوچه باندې او الیاس علیہ السلام هغه په اوبو باندې اکثر د اوبو لانچ بحری بیړه یا کشته دی شلار غلطه کی په غلطه روان شي نه هغه د یو انسان په شکل کې راشي هغه تلار سمج او په اوچه باندې حضرت حضر علیہ السلام اکثر هغه د ډیر ضرورتمندو سره ملو شي او هغه د هغې ضرورت ترسره کړي او چا سره چې ملو شوی دی نو هغې وایي چې د حضر علیه السلام لویه نښه دا ده چې هغه په دې ګوته کې دا اډوکي نشته نو هغه موږ لاس داسې ملاوو که نه هغه وی لاس داسې ملاوي دا ګوته یې ښکته دا ګوته اکثر چې کوم دی نو چې چا سره هم ملو شوی دی کومو ولی الله سره کوم د الله نیکانو بندګانو سره نو هغې وایي ای پکې یو دا نښه ښیي نو د سلطان محمود غزنوي چې د هغه په سومنات باندې ولس حملې هغه مشهور دي یو ډېر لوی ولی الله او بل پخواني بادشاهان داسې عجیبه خلک وو چې هغوی به په خپل دربار کې د الله پاک دین ته نږدې خلک ساته حافظان به پکې عالمان به پکې اولیاء به پکې اوس خو زمونږ پارلیمنټ کې داسې خلک ناست دي چې ولا نه سوره اخلاص ورځي نو ولا ان اتوینا ورځي بلکې کلمه ولا نه ورځي او بیا مونږ ګیله کوو مونږ وایو زمونږ قانون داسې زمونږ ملک داسې چې مونږ په خپله باندې خره ټټوان ولیږو نه هغوی به زمونږ دپاره څه وکړي
دا غي نه خو موږ په خپله ښیو او موږ داسې ښه خلک یو چې په خپله باندې داسې سړی ولیو اسمبلی ته نو بیا به موږ د هغه نه څه ګیله کوو وی هغه اعلان وکړو چې خضر علیه السلام سره به مې څوک میلو کي ټول دربار خاموش شو وی اخره کې یو بابا ناست و داسې یو عام بابا و وی هغه ورته وایي چې زه به دې ورسره میلو کړم سلطان محمود غزنوي وی چې دا خو به ډېره زیات زبردست کار وکړي دا خو به ډېره اسانه شي وی هغه ورته وایي چې زما یو شرط دی بس ما له یو شرط پوره کړم وی ورته وایي چې بلکل وی ورته وایي چې دې لپاره به زه 6 میاشتې چله وباسم د هغه چلې نه پس به بیا خضر علیه السلام هغه تا سره پیژنګلو کوي ځکه چې لاول نه سیس پیژنګلو ده لکه که موږ دین هم زده کوو نو موږ به لاول نه پیژنګلو کوو نو د پیژنګلو نه پس تعلق جوړېږي بیا رشته جوړېږي دا د پښتو یو رواج دی چې لاول نه سړی پیژنګلو کي وپېژني چې دا پلان کې دی بیا د هغې نه پس هغه سره تعلق جوړ شي تعلق نه پس رشته شي زمونږ لاول د دین سره پیژنګلو هم نشته او موږ وایو موږ به د دین سره تعلق او رشته جوړه کړو داسې خبره ده ویا ورته وایي چې صحیح ده څه شرط دی ورته وایي چې 6 میاشتې به زه د دې لپاره چله وباسم یا به ځنګل کې او یا جدا په یو خشکه کې نو د هغې دپاره به دا ضروري چې زما د کور نان نفقه هغه توپ چته کې زما ښځه ده زما بچي دي نان یعنې روټۍ او نفقه یعنې د هغې جیب خرچه یا بچا ورته وایي چې دا خو هېڅ مسله هم نه ده صحیح ده سړی لړو 6 میاشتې پس راغی باچا ورته وایي څنګه چل دی وکړو ورته وایي عجیبه کار وشو چله مې الټه شوه په ځای د دې چې ما سره میلو شي او ما د ځان نه نور لرې کوو نو یا ورته وایي چې اوس به څه کوو ورته وایي چې ما له 6 میاشتې ټایم نور راغی چې زه په صحیح طریقه چله وباسم نو خضر علیه السلام به ما سره میلو شي یا ورته وایي چې صحیح ده باچا یعنی یو کال باچا د هغه د بچو خرچه اوچته کړه د شاهي خزانې نه 6 میاشتې پس چې راغی باچا ورته وایي څه چل دی وکړو کال خو دې پوره کړو یا ورته وایي چې باچا چېرته زه فقیر جاهل انپړه سړی و چېرته خضر علیه السلام خو بچو مې پاکي تېرولې لوږې تندې تېرولې ما وایي چې راشه یو کال به د شاهي خزانې نه خو څه وخوري اوس کي لغونته دا خو به وویني چې بهی دا بادشاهان څنګه زندګي تېروي بیا به تاریان شي نو د خپل وزیرانو کې د یو وزیر نه تپوس وکړه چې ستا په خیال باندې د سره څه کول غواړي وی هغه ورته وایي چې د سر قلم کول غواړي د تا سره دوکه وکړه بادشاه نو چې د به څومره عوامو سره دوکه کړي دې دوره بول شوی دی چې نن یې تا سره هم دوکه وکړه او په اسمبلی کې لرې یو ښکلې غونته کې سړی ناست وي هغه ورته وایي چې دی ښه وایي یو بادشاه ورته داسې وکتو نو د بل وزیر نه یې تپوس وکړو هغه ته یې وایي چې ستا څه خیال دی وی هغه ورته وایي چې بادشاه زما په خیال باندې د سر کټ کول خو راده کمه سزا ده زه خو وایم چې به ژوندوني باندې دی نه د دې باډۍ یو پارټس لري که نن ترې نه لاس کټ کا یو ساعت پس ترې نه خپه کټ کا غوږ ترې نه کټ کا پوزه ترې نه کټ کا چې د خلکو ته پته ولګي چې دا دوکمار د ده څنګه سزا وي وی هغه باباجي وله بیا اواز ورکړو چې دی ښه وایي نو وی هغه خوا کې ورسره خپل وزیر ناست و ایاز چې په هغه باندې به د محمود غزنوي ډېر غټ اعتماد و وی د هغه نه یې تپوس وکړو چې ایاز ستا څه خیال دی ایاز ورته وایي چې یاره بادشاه سلامت زه به د یو خبره وکړم دی معاف کړه ځکه که یو کال لړو د ده په کور تا خرچه وکړه نو ستا په خزانه کې څه کمی راغی ته خو بادشاه یې او که یو غریب سړي هغه یو کال د خزانې نه څه وخوړو نو زما چې څومره خیال دی په دې باندې څه مسله نه شي کېدی دی معاف که تاله به الله بدلي درکړي نو هغه بابا بیا ووایي چې دی ښه وایي سلطان محمود غزنوي ټول پرېښوده وی هغه ته یې وایي چې تاسو راشئ ما په دې پته باندې پوهېږئ چې ته د هر یو په اواز باندې وایي چې دی ښه وایي که څوک وایي سر ترې کټ که ته وایي ښه وایي که څوک وایي لاس خپې ترې کټ که ته وایي ښه وایي او که څوک وایي ما پېږه نو هم ته وایي ښه وایي دې که ستا څه مقصد دی وی هغه ورته وایي چې دا غلطي د دې نه ده دا غلطي ستا ده ته بادشاه یې ته چې یو سړي ته ذمواري ورکوې نو ته به د هغه په باره کې پوره معلومات کوې چې دا سړی د دې اهل دی او که نه دی ذمواري وړي شي که نه دغه لومبی کس کساب دی ته په کرسۍ باندې کساب کېنولی دی د کساب خو عادت دا دی چې هغه سر کټ کوي خو په چا باندې ترس نه کوي ته اهل سړی کېنه او په دغه ځای باندې تا کساب کېنولی دی بس هغه وایي سر ترې کټ کا
دا دویم کس چې دی دې ستاسو غونډه کې د خلکو سپي لمبي تا به سپي کېنولې د سپي خو دا کار دی چې غوښه وتښته وه د سړي نه غوښه وشوکوه سړي باندې چک ولګوه نو چې تا سپي په کرسۍ کېنو نو ستا د هغه نه څه تمه ده چې به انصاف وکړي دا خو ستا ذمواري وه تا نااهله خلک راوستې او نااهله خلک دې په خپل پارلیمنټ کې کېنولی अब خود داسې فیصلې کوي وی هغه ورته وایي چې د ایاس په باره کې دې څه خیال دی ورته وایي چې ایاس سعید دی تر اوسه پورې باچا ته دا پته نه وه چې دا د سعید خاندان نه دی هغه نوکر و ورته وایي ایاس سعید دی او د سیدانو نسب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لګېدلی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمت لله العالمین د هغې کار معاف کولو هغه سره څومره خلکو زیاتي کړي دي څومره ناانصافۍ شوي دي معاف کړي نو دغه سړی به کې اهل دی نو چې اهل سړی دی راوسته نو بس هغه د اهلیت خبره وکړه نو ایاز ورته وی چې بادشاه سلامت ده خو نن زما راز پاش کو خو زه به هم نن د دې یو راز پاش کومه تا ده حضر علیه السلام دا دی تا سره چې خبره وکړه دا حضر علیه السلام دی چې ستا په دې پارلیمنټ کې ناست دی او دلته ځکه ناست دی چې ستا په دې پارلیمنټ کې علما دي حفظا دي نیکان خلک دی نو ډېره دې دپاره ناست دی چې دې تا ته نشاندهي وکړي چې دا سړی د اهل اغستی دی او دا د نه اهل اغستی دی وی هغه ورته وایي چې ایازه تر اوسه پورې تا ما ته ځان ښکاره نه کړو تا ولې داسې ونو هغه ورته وایي چې د یو سړي عمل ښي نه هغه ته حسب نسب ضرورت نشته یو سړي په کار د هغه خپل عمل راځي نو دلته کې یوسف علیهم السلام هغه عمل نه کو ولې یوسف علیه السلام څه وایي دا ما د څه دپاره وکړو د دې دپاره مې نه دي کړي چې زلیخه وشرمومه او هغه ښځې وشرموم بلکې ذلک لیعلم انی لم اهنه بالغیب چې خلکو ته پته ولګي چې ما خیانت نه دی کړی په نشوالي د مالک خپل کې صرف دا الزام مې د ځان نه لرکو چې زما د مالک ته پته ولګي دی عزیز مصر ته چې کله دی نو د ده په نشوالي کې ما د په امانت کې خیانت نه دی کړی چې زلیخه وه زما مقصد صرف د خپل ځان صفایي وه د چا بې عزتي نه وه نو الله پاک وایي قال بادشاه دې نه تپوس وکړو ما حدبکن ای ښځو ستاسو څه حالت و یا ستاسو څه جواب و تاسو څه مسله پیش کړه اذ راوتن یوسف عن نفسه کله چې یوسف علیه السلام نه تاسو طلب وکړه د ځان خپل تاسو دې نه طلب وکړه د ځان خپل تاسو دې خپل خواهش پوره کول غوښتنو یوسف علیه السلام څه ووایي قلنا یې ورته وایي حاشا لله موږ د الله فنا غواړو یعنی منګه بالکل روغ او صحیح خبره کو ما علمنا علیه من سوء منګه په هغه کې ګناه نه ده مونته هغه موږ ته معمولي توجه هم نه ده راکړې هغه موږ ته مایله شوې قدرې هم نه دی زلیخه ولاړه وه څلوېښتو ښځو پې ګواهي وکړه قالت امرأة العزیز وویل ښځې د عزیز چې زلیخه وه الآن حسس الحق اوس حق ثابت شي اوس خو به دې کې بل څه کېږي نه ګواهي د 3 کسو کافي وه ما باندې 40 کسه ګواه شوې بالکل دا خبره صحیح ده چې انا روادته عن نفسه ما طلب کړو د یوسف علیه السلام نه د زنا و انه لمن الصادقین و هغه رښتونه دی چې هغه ما طرف ته مایله شوی نه دی الله پاک وایي یوسف علیه السلام وایي چې ذلک لیعلم انی لم اهنه بالغیب ما چې دا کومه هیله جوړه کړه د دې دپاره مې جوړه کړه چې ما خیانت نه دی کړی په نشوالي د مالک کې وان الله بشک الله چې دی لا یهدي کید الخائنین هغه خیانتګرو ته لار هم نه ښیي چې کوم یو سړی خیانت کوي نو د خیانت سزا الله پاک همیشه د پاره سخته ورکوي نو خیانتګرو ته د الله پاک د طرف نه لار نه میلاویږي مالک الله ترقي راکړه نو د هغې وجه دا چې ما د خپل وس مناسبو هغه خیانت نه دی کړی ما ځان د خیانت نه ساتلی دی بسم الله الرحمن الرحیم قال ویل بادشاه ریان ما حدبکن سو جواب ستاسو اذ روتن یوسف عن نفسه کله چې تاسو د طلب کو تاسو د یوسف نه خواهش خپل قلنا وی ورته وویل حاشا لله موږ د الله فنا غواړو ما علمنا علیه من سوء موږ په یوسف کې ګناه نه ده مونته
قالت امرات العزیز ویل خزید عزیز زلیخی انا حسس الحق اوس حق ثابت شو انا روادته عن نفسه ما دا غنه د زنا طلب کړي و انه لمن الصادقین وغرشتونه دي چې ما ته مایل نشو ذالک ليعلم دا خبره د دې د پاره و چې انی لم اهنه بالغیب ما خیانت نه دی کړي په نشوالی د مالک خپل کې وان الله بشک الله لا يهدي کید الخائنین لار نه سمي مگر د خیانتګرو ته قال ویل بادشاہ ما حتبکنا